چې دا دجال چې کله راکوز شي که نه دا به په ټوله ځمکه باندې ګرځي دجال، خو څلورو جوماتونو ته دجال نشي داخلېدلی. ښه په ټوله ځمکه به دجال وګرځي خو په څلورو جوماتونو ته به دجال نشي داخلېدلی. یو د مدینې منورې مسجد نبوي چې ورته وایي، یو مونځ چې پکې په 50,000 دی، او یو د مکې مکرمې مسجد حرام چې ورته وایي چې یو مونځ پکې په 1,00,000 دی، یو هغې ته دجال نشي داخلېدلی. یو مسجد اقصا شام کې چې دی، بیت المقدس چې ورته وایي مسجد اقصا، او یو مسجد طور. دا څلور جوماتونه چې دي دې ته دا دجال منحوس پلید چې دی هغه دې څلورو جوماتونو ته نشي داخلېدلی، او نور به دې په ټوله ځمکه کې دا دجال ګرځي او خلق به ګمراه کوي. خلقو ته به وایي رب دیمه، خلقو ته به وایي زه ستا رب یم. خو چې کوم مسلمانان یو کلک ایمان والی هغې به یې په تندي کې ایني کاب الف پارا، دا به پې لیک، دا به دوی ته ښکاري چې دا کافر دی. او داسې دا کمزوري ممزوري چې ده نو دا به پکې ټول ورسره ګمراهه شي، ټول به ګمراهه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د فتنو ذکر کو نو وی غټه فتنه چې ده په فتنو کې هغه د دجال. د دې نه پناه غواړئ، چې الله مونږ د ټولو فتنو نه پناه غواړو، خصوصا د فتنې د دجال. ډېر مسلمانان به پکې ګمراه شي او د دنیا نه به بې ایمانه تیر شي. سبحان الذي پاک دے اغا ذات اسرا بعبده چې بوی وستو خپل بندا لیلا من المسجد الحرام شپه پشپه د مسجد حرام نه بو وستو الى المسجد الاقصى مسجد اقصا ته بیت المقدس ته بوس. نو دا سفر په بوراق شوی دی. الذي اغا مسجد اقصا بارکنا حوله چې برکت ایښودلی دی مونږه حوله ګیر چاپیره د دینه ګیر چاپیره مونږ ډېر برکت ایښودی. هغه برکت څه دی؟ ډېر انبیاء کرام دفن دي. او بل برکت یې دام دی چې هلته نهرونه دي، باغونه دي، چینی دي. نو دواړه برکتونه دي. ښه انبیام دفن دي، ډېره مبارکه ځمکه شوله، او باغات دی پکې او چینی دی پکې. نو دام برکت لنوریه مونږ نبی علیه السلام بووستو د څه دپاره چې وښیو دته من آیاتنا د خپلو نښو د قدرت نه د هغې ورته څه نمونې وښیو. لکه دا څومره لویه نمونه ده، په یوه شپه کې دا دومره لوی سفر کول.